درود شریف وای اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وأنزله المقعد المقرب عندك يوم القيامة. نحمده ونصلي على رسوله الكريم. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد، بسم الله الرحمن الرحيم. باب طيب النفس. دا نوې باب منعقد کیږي لزړی اطمینان وي ورته د الله تعالی په فیصلو باندې. د الله په فیصلو باندې اطمینان چې کله انسان ته حاصل شي د ټولې پریشانۍ به ختم شي او الله تبارک وتعالی به دته اطمینان قلب او خوشحالي نصیب کړي. د دې په باره کې مختلف احادیث مبارکه امام بخاری رحمت الله علیه ذکر کوي. لومړنی حدیث مبارک هغه دا دی چې حدثنا اسماعیل بن ابي اويس قال حدثني سليمان بن بلال عن عبد الله بن سليمان بن ابي سلمة الاسلمي انه سمع معاذ بن عبد الله بن خبيب الجهني يحدث عن ابيه عن عمه. معاذ بن عبد الله د خپل پلار او د خپل تر نه روایت کوي انه سمع رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم چې هغه د دوه جهانو سردار محبوب رسول الله مبارک صلی الله علیه و آله وسلم هغه په داسې حال کې ولیدو ان رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم خرج علیهم. پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام یو ځل وی د صحابه خواته راووتو د خپل کور مبارک نه وعليه اثر غسل. نبی علیہ الصلوۃ والسلام باندې د غسل آثارو انسان چې کله غسل وکړي نو دی تازه وي او صفا ستروي. نبی علیہ السلام خو اسم سر تاپا حسن و جمال و پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام او هیڅ قسمه عیب او بدبوئی یا گندگی دا د نبی علیہ الصلوۃ والسلام خواته به هم د سيزونه نتلل. وهو طيب النفس. پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام وهو طيب النفس. پیغمبر علیہ السلام ډیر حشاش بشاش او تر او تازه. فظننا انه الم باهله فقلنا يا رسول الله. مونږ عرض کو چې اې د الله رسول نراک طيب النفس. مونږ تاسو نن ډیر حشاش بشاش وینو. قال اجل والحمد لله. نبی علیہ السلام فرمایي چې او الحمد لله. انسان باندې چې خوشحالي وي اطمینان وي تر او تازگی وي په دې باندې د الله حمد ادا کی. او بیا پیغمبر علیہ السلام په خپل خبرو کې ثم ذکر الغنا. نبی علیہ الصلوۃ والسلام سره په مجلس کې په خبرو اترو کې د مالدارۍ ذکر رالو. فقال رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم. محبوب رسول الله مبارک صلی الله علیه و آله وسلم فرمایل انه لا بأس بالغنا لمن اتقى. کوم انسان کې چې پرهیزګاری وي تقوا وي مالداری د ته تکلیف او نقصان نه رسي. مالداری کې څه نقصان نشته که انسان تقوادار وي او د مال حقوق ادا کوي. والصحة لمن اتقى خير من الغنا. او د متقی پرهیزګار انسان د لپاره روغ صحت هغه د مال نه او د مالدارۍ نه بهتر دی. ځکه چې پرهیزګار متقی انسان چې روغ صحت لري نو دی به پکې نورم عبادت کی نورم نیک کارونه بو کی ذکر اسکار او نوافل او تلاوت او خیر ښېګړې بو کی. نو دغه وجه نه فرمایي چې د متقی پرهیزګار انسان د لپاره روغ صحت هغه د مال نه بهتر دی. وطيب النفس من النعم. وطيب النفس من النعم. او طيب النفس او خوشحالی د زړه او تر او تازگی اطمینان دا د الله تعالی د لوی نعمتونو یو نعمت دی. دا د نعمتونو یو نعمت دی. بل حدیث مبارک ذکر گئی کہ وبه قال حدثنا
إبراهيم بن المنذر قال حدثنا معن عن معاوية عن عبد الرحمن بن جبير بن نفير عن أبيه عن النواس بن سمعان الأنصاري أنه سأل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. نواس بن سمعان انصاری رضی اللہ عنہ د محبوب رسول الله مبارک صلی الله علیه و آله وسلم نه تپوسو کو عن البر والاسم د نیکی او د ګناه په باره کې چې د نیکی کارونه کوم دي او د ګناه کارونه کوم دي. نو فقال نبی علیہ السلام جواب او فرمایل چې البر حسن الخلق، ښه اخلاق دا د نیکو کارونه دي. والاسم ما حاک فی نفسک، او ګناه هر هغه څیز دی چې د ستا په زړه کې راشي. او وکرهت ان یطلع علیه الناس، او ته دا نه غواړې دا بد ګڼې چې خلکو ته د دې پته ولګي. هغه خبره چې د ستا په زړه کې راشي تی خلکو ته نشي ښکاره کولی، نو هغه کار هغه د ګناه کار دی. هر هغه کار چې تا په باندې خپل ضمیر ملامته کوي، هر هغه کار چې تی خلکو ته نشي بیانولی، نو هغه د ګناه کار دی. بل حدیث مبارک دی چې عن انس رضی الله عنه قال كان النبي صلی الله علیه و آله وسلم، حضرت انس رضی اللہ عنہ فرمائی جی محبوب رسول اللہ مبارک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم احسن الناس واجود الناس واشجع الناس. نبی علیہ السلام په خلکو کې ټولو کې بهترین انسان او په هر لحاظ سره بهترین، ډیر لوی ښه انسان په هر لحاظ سره، اخلاق خو خصلت خو. او پیغمبر علیہ السلام داسې یو خوبی نه وه چې هغه په نبی علیہ السلام کې موجوده نه وه. واجود الناس، او نبی علیہ السلام په ټولو خلکو کې زیات سخي و، د هر چا نه زیات سخي و. واشجع الناس، او د ټول خلکو نه زیات شجاع او بهادر و. نبی علیہ السلام نه زیات بهادر انسان هم نو. او بیا د نبی علیہ السلام د بهادرۍ یو وړه غونتې واقعه ذکر کوي حضرت انس رضی الله عنه. ولقد فزع اهل المدینه ذات لیلة، د مدینی منورې په خلکو باندې وشوه یره راله د دشمن چې ګینې دشمن په مدینه باندې حمله کوي. نو فانطلق الناس قبل الصوت، یو اواز غوندې راتلو ګویا چې دشمن را روان دی او لښکر را روان دی په مدینه منوره باندې حمله کوي. نو فانطلق الناس قبل الصوت، خلق دی اواز طرف ته راووتل چې څه شي اواز دی. نو چې کله اواز پسې خلق روان شول، نو فاستقبلهم النبي قد سبق الناس الى الصوت، مخې ته ورته نبی علیہ الصلوۃ والسلام رالو چې هغه د خلکو نه مخکې د دې اواز پسې وته. نبی علیہ السلام خلکو ته په مخ رالو، د ټولو خلکو نه مخکې نبی علیہ السلام وته. وهو یقول، او خلکو ته ویل چې لن تراعوا لن تراعوا، مه ګبراویږئ، هیڅ یره مه کوئ او هیڅ یره نشته، هیڅ خوف نشته. او پیغمبر علیہ السلام وهو على فرس لأبي طلحة عری یا عری ما علیه سرج، د ابو طلحه رضی الله عنه په اس باندې پیغمبر علیہ السلام سورو، او داسې اسو چې هغه د کلاو ملا والا بربند ملا والا چې زین ور باندې نو، په کوم اس باندې چې زین نی هغه باندې هر سړی سورلی نشي کولی. ډیر شجاع او بهادر انسان چې هغه بغیر د زین نه په اس باندې سورلی کولی شي. پیغمبر علیہ السلام په داسې اس باندې سورو. وفي عنقه السيف، او په غاړه مبارکه کې د نبی علیہ السلام توره اویزان ده وه. او فقال، او د دې اس باره کې یو فرمایل چې لقد وجدته بحرا او انه لبحر، دا اس خو داسې رفتار کوي لکه دریاب چې وي، لکه د دریاب په شان دی، سموت او نرم هموار مزیدار چې کوم دی، نو هغه د منډه وهي او رفتار کوي. پیغمبر علیہ السلام بل روایت کې راځي چې د ټولې مدینې منورې نه چار چاپیره چکر ولګولو په یوازې ځان، او خلکو ته تسلی ورکوله چې هېڅ نشته. چې کله د دشمن یره او د حملې خوف او یره هغه راخوره شي، نو ښه خلک ښه لښکرې چې کوم دی، نو هغه سوړې پناه کوي، بهر نشي وتی. او نبی علیہ السلام په یوازې ځان باندې د دشمن پته لګوي چې آیا څوک شته او که نشته، او بیا د ټولې مدینې نه چکر وهل او بیا خلکو ته تسلی ورکه. نو یو دا د شجاعت خبره وه، او بل په دې بیزینه اس باندې نبی علیہ السلام سوار دی، دویمه دا د شجاعت خبره شو. بل حدیث مبارک چې د دې باب آخري حدیث دی، حضرت جابر رضی الله عنه نه قال قال رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم کل معروف صدقه، چې محبوب او فرمایل چې هر نیکی صدقه ده. ضروري نه چې انسان دې پیسې خرج کړي،
او ضروري نه چې هر چا سره د پیسې وي، هر چا د پیسو وس وي. هر نیکی، هر نیک کار باندې انسان ته د صدقې او د خیرات ثواب ملاویږي. وان من المعروف، او د خیرات نو د نیکی نه دام دی ان تلقى اخاک بوجه طلق، چې د خپل مسلمان رور سره ملاو شي په خوشاله چهرې سره، په خوشاله مخ سره، په خندرویۍ سره مسلمان رور سره ملاو شي. دا هم صدقه ده او دا هم نیکی ده. وان تفرغ من دلوک فی اناء اخیک، او ته واچوي د خپل بوکې نه د خپل رور په لوښي کې هم، چې ته د کوی نه ځان ته اوبه راوباسې. په هغه زمانه کې کویانو، زموږ ستاسو د مشرانو په زمانه کې کویانو خلکو به بوکې راویستې. موږ خپله چې واړو نو کویان مو یاد دي، موږ هم بوکې راویستې. او نو نبی علیه السلام فرمایي چې ته بوکه راوباسې د هغې نه بل چا ته هم لوښی ډک کړي. یعنې هر هغه کار چې ته په هغې کې بل چا سره ښېګړه کولی شي او بل چا ته فایده رسولی شي، دا هم نیکي ده. او په خوشحاله مخ سره، په خندرویۍ سره او په صدق سره. دا د صدق علامه ده چې د انسان زړه صفاوي، باطن صفاوي، بدنیته او بغض کوونکې او حسد کوونکې ني، نو دی په خندرویۍ سره هر چا سره ملاویږي. الله تعالی دې موږ ته صدا ښکلي صفات نصیب کړي. سبحان ربک رب العزة عما یصفون، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا مولانا محمد وآله واصحابه اجمعین الطیبین الطاهرین. الله تبارک وتعالی زموږ د ټولو ګناهونه معاف کړي. نبی علیه السلام د ټولو امتیانو ګناهونه معاف کړي. ټول حاضرینو ناسته قبوله کړي. خپله رضا د نبی علیه السلام کامل اتباع منصب. پریشان حال و پریشانی ختم کړي. الله تعالی بیماران ټول ته شفای کامله نصیب کړي. مشران کشران مو ټول وبخي. زموږ د ټولو په ایمان خاتمه نصیب کړي. صلی الله تعالی علی خیر خلقه سیدنا مولانا محمد و آله.